هغوی به کانو نه خپل خدایان جوړول، هغوی به د لوټو نه خدایان جوړول، هغوی به د نور سپوږمو نه خدایان جوړول. یو صحابي فرمایي چې موږ به 3 کاڼي راوایستو. دا د تاسو ته د دې قرآن کریم حقانیت بیانومه، د دې قرآن کریم عظمت بیانومه، د دې قرآن کریم شان بیانومه چې دا کوم کتاب الله موږ ته رالیږلی دی، دا دومره عظیم کتاب دی، دا دومره عظیم کتاب دی چې نه به ما ستا په ذهن کې د دې عظمت نه راځي، نه د دې شان بیانولی شو. هغه صحابي فرمایي چې موږ دومره جاهل خلک یو، دومره ناپوهه وو قبل الاسلام چې موږ به 3 کاڼي راوایستو، هغې له مو سجدې کولې، هغه مو خدایان جوړ کړي وو. دا یو رزق راکوي، دا یو خوراک راکوي، دا یو شفا راکوي، دا یو خدای اولاد راکوي، مختلف خدایان هم جوړ کړي. لیکن کله به چې موږ ته د تش او دسماتي یا د ډک او دسماتي ضرورت راغللو، په هغې باندې موږ استنجا کوله، په هغې باندې اودس اچول په هغه کاڼو باندې. یو خدای به همتې باقي پاتې کو چې کله په لاره باندې په سفر باندې به تللو، هغه کاڼي ته موږ سجدې کولې، جیب کې به پروت و. لیکن چې ښکلی کاڼی به مخې ته راغی، تک تور به و یا به تک سپین و یا به پړکېدونکی و، چمک دمک به کول، ځلېدونکی به و چې کله نور هغه شعاع په هغې به ولګېدلې، نو موږ به د خپل خدای راوایستو، داسې لرې به مو ویستو، هغه بل خدای به مو راوچت کړو، په جیب کې به مو پرېښو، بیا به مو هغې ته سجدې شروع کړلې.